يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. پشات آیتونو کی دا دعوت عمومی بیان شو. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، دا هغه زین عمومی دعوت شروع په یا ایها الناس سره چې ټول خلق پاغي کې شاملو، هغه کې تمام خلق شامل. دلته کې وس خصوصی دعوت الله ذکر کوي چې صرف بنی اسرائیل تره یا بنی اسرائیل سره، او پدې کې اته اوامر الله ذکر کوي، سلور نواهی پکې ذکر کوي. پدې کې صرف خطاب بنی اسرائیل تره. بنی اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام اولاد ته وایي، کم چې د حضرت یوسف علیه السلام یولس رونه او یوسف علیه السلام او دا 12 زامن د حضرت یعقوب علیه السلام او د دیو د هر یو ورور نبیا جدا جدا قبیله زیږېدلې و، نو دا ټول بنی اسرائیل دي. دیو ته الله تعالی خطاب کوي. پیغمبر علیه السلام د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو، نو په مدینه کې اکثر یهودو او دا یهود مدینې ته د دې لپاره راغلي وو د شام نه. ذکر دیو په کتابونو کې را خبره وه چې د آخري زمانې پیغمبر به دې ځای ته راځي، نو په دغه نیت باندې دیو راغلی وو چې د آخري زمانې پیغمبر راشي، نو موږ به پرې تر ټولو نه اول ایمان راوړو. خو د دیو خیال دا و چې د آخري زمانې پیغمبر به زمونږ د بني اسرائیلو نه وي، ځکه به د رسول الله مبارک په انتظار زندگی تیروله. د نبی علیه السلام په برکت سره به دعاګانې غوښتې، او دغه شانتې چې کله پیغمبر علیه السلام راغی او دیو ته پته ولګېده چې دا خو بنو اسماعیل کې دی، دا خو اسماعیل علیه السلام خاندان کې دی، او دیو خو اسحاق علیه السلام اولادو، ځکه دیو په نبی علیه السلام باندې ایمان را نه وړ چې دا خو تربورولي ده، د کاکا زوی ته پیغمبري میلاو شه، دا موږ ته ولې نه میلاوېده. نو زه دې شروع کړ. نو د دې ځای نه مستقل د دغه یهودو ذکر دی، او دا د نبی علیه السلام په زمانه کې چې کم یهودو د پیغمبر علیه السلام سره چې کله دشمني کوله، نو هغو ته خطاب دی، خو مراد د هغو مشران اکثر یادی چې ګوره ستاسو مشرانو دا کارونه کړي. نو الله فرمایي ګورئ، یا بنی اسرائیل اولاد د یعقوب علیه السلام. اسرائیل دا اسم لقبی دی، د حضرت یعقوب علیه السلام اسم لقبی دی. دا د عبرانی ژبې لفظ دی. اسرا په معنی د عبد سره راځي، بنده، او ایل په معنی د الله باندې. نو د اسرائیل معنی د عبدالله، د الله بنده. او بعضی وی بعضی مفسرینو لیکلي چې د اسرائیل معنی د صفت الله، صفت الله. او دا انتخاب ځکه وشو الله یعقوب بیان نه که، بلکې دا انتخاب دا اسم لقبی ځکه ذکر شو چې دلته د بنی اسرائیلو طرف ته دا خبر ور یادول دي چې ګوره ستاسو پلار نیکه، ستاسو نیکه چې کوم دی، نو دا اسرائیل یعنی عبدالله د الله بندو. نو توحید ستاسو زوړ دین دی، دا ستاسو زوړ دین دی، نو د دې توحید نه انحراف مه کوئ. پیغمبر علیه السلام چې کم توحید تاسو ته بیانوي، نو د دې پیغمبر دشمنی مه کوئ. ځکه قرآن کې الله بل ځای هم ذکر کړي چې یعقوب علیه السلام هم په دغه توحید او د الله په بندګۍ باندې په وخت د وفات کې د وفات کېدو نه مخکې چې نو خپلو بچو ته هم دا تلقین ورکړی. وإذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهک و اله آبائک. سپارې په آخر کې را روان دي. یعقوب علیه السلام بچی را غونډ کړل، زما بچو زما نه وروسته به تاسو د چا عبادت کوئ؟
او ورته وی چې بس تا د رب عبارت پکو، ستا پلار نیکه چې رچا عبارت کړی د هغه عبارت پکو. نو په دې وجه الله تعالی یعقوب نه بلکې بني اسرائیل وی. یا بني اسرائیل اولاد د یعقوب علیه السلام. اولنې امر مونږ ویلو 8 اوامر الله بیانوي او دغه شانتي 4 نواهي الله بیانوي. وړومبی امر اذکروا یاد کړئ تاسو نعمتي التي نعمتي زما نعمت التي هغه نعمت انعمت علیکم چې کړو ما په تاسو باندې هغه نعمت چې ما په تاسو کړی هغه رایاد کړئ. د دې نه کوم نعمتونه مراد دي؟ ټول مادي او روحاني. ټول مادي او روحاني. قرآن کې الله تعالی بل ځای فرمایي اذ جعل فیکم انبیاء، کوم وخت چې تاسو الله انبیا وګرځولئ دا روحاني انعامات الله کړي. وجعلکم ملوکا، بادشاهانې درله درکړي. واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، او هغه څه تاسو له درکړل چې په تمام عالم کې بل چاله نه دي ورکړي. دا ټول نعمتونه د انبیاو سلسله مسلسل په دیو کې را روانه. اخر کې پیغمبر علیه السلام دا بیا بنو اسماعیل کې راغی. د انبیاو سلسله حکومتونه الله دیو له ورکړو. هغه څه ورکړو چې بل چاله الله نه دی ورکړي. لکه دلته کې مخکې په دې سپاره کې را تفصیل و شروع شو د دې خراس خاک وادي تیح کې وغیره، د دې د رڼا بندوبست، د دې لباس، د دې د کور، دا ټول مسلې ول الله حل کړي چې دا بل چاله په عالم کې دې سینې دی ورکړی شوي. نو دغه نعمتونه زما ځان ته یاد کوي. و اوفو پرواله وکې بیاهدي په وعدو زما، یعنی په خپلو هغه وعدو چې زما سره یې وکړي دي په هغې باندې پوروالی وکړي. نو دا دویم امر دی. نو اوفي بیاهدیکم زه به پوروالی وکم په وعدو ستاسو باندې، یعنی زما هغه وعدې چې ما ستاسو سره کړي دي. د دې نه کومې وعدې مراد دي؟ نو اوفو بیاهدي پوروالی وکئ په هغه خپلو وعدو چې زما سره یې وکړي. د نبي علیه السلام د ایمان د راوړو چې تورات کې ما ستاسو نه وعدې اخیستې وي چې به پیغمبر علیه السلام باندې به ایمان راوړئ. او دغه شانتي د دې تفصیل الله تعالی مخکې بیانې شپږمه سپاره کې به انشاءالله راشي. ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائیل وبعثنا منهم 12 نقیبا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة واتیتم الزکاة وآمنتم برسلی واقرضتم الله قرضا حسنا. دا پوره وعدې د دیونه اخیستې. نو الله ورسره دا وعده کړی لأکفرن عنکم سیئاتکم، زه به ستاسو ګناهونه معاف کوم، تاسو به جنت ته ور داخلوم. هلته یې د دیونه څه وعدې اخیستې وي. الله ورسره په خپله د مغفرت وعدې کړې وي، د جنت د دخول وعدې کړې وي. نو تاسو هم هغه خپلې وعدې پوره کوئ، زه به خپله وعده پوره کم. و اوفو پوروالی وکئ بیاهدي په وعدو زما، یعنې ستاسو هغه وعدې چې زما سره وکړي. نو اوفي بیاهدیکم زه به پوره کم ستاسو وعدې، یعنې زما هغه وعدې چې ما ستاسو سره کړي. و ایای فرهبون، او خاص زمانه ویریږئ. دا دریم امر دی، خاص زمانه ویریږئ. څلورم امر و آمنو ایمان راوړئ بما په هغه څه باندې انزلتو چې نازل کړي دي ما قرآن، په دې باندې ایمان راوړئ. او داسې قرآن دی ګورئ مصدقا چې تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه معکم چې ستاسو سره دي، یعنې ستاسو تورات د هغې تصدیق کوي. او تصدیق په دوه قسمه باندې، دلته مراد تصدیق نه تصدیق په اعتقادیاتو کې دی، لکه توحید، رسالت او قیامت. دا عقیدې تورات هم بیان کړی وي او قرآن هم بیان کړي. نو خلک ویل لکه قرآن خو هم دا درې بنیادي عقیدې چې توحید دی، رسالت دی او قیامت دی را بیان کړي. نو که قرآن اخرنی کتاب دی د الله، نو بیا خو دغه مسلې دا تورات هم بیانې کړي دي، نو بیا خو تورات هم د الله کتاب دی. نو ستاسو سره کتاب تصدیق کوي. نو یهودو دشمني ورسره ولې کوئ؟ دا خو ستاسو لپاره لوی محسن دی قرآن کریم، ستاسو سره کتاب تصدیق کوي. او بل دا ستاسو کتاب ویلو چې آخرنۍ زمانه کې به پیغمبر راځي، د هغه صفات بیان کړي دي. او دغه شان یو کتاب به راځي، د هغه صفات بیان کړي دي. نبی علیه السلام د صحابو صفات بیان کړي دي. نو بیا دلته یو کس دی هغه چې لکه پلانې میلمه را روان دی، هغه میلمه را نشي. نو د دې کس په خلاف باندې خلکو سین کې مختلف بدګمانیانې راشي، یره دروغ دی وایي، رانغې دوکۍ زموږ سره وکړه.
منګ یې اس یرولو اس یې خوشحالولو او چې راشي نو راکس ویره جزاک الله خره چې رالی خره چې راورسېدې دې کسانو ته مې ولو طالبان ته مې ولو پلانی مولوي صاحب راځي بیان به دلته کوي خره چې رالی که نه طالبانو ته یې مختورن کړی ومه نو بیا به ته څومره د هغه احسان په ځان باندې ومنې ځکه دلته طلبا په تمه مثال به طور نو دغه شان د قرآن کریم راغی نو ستاسو تورات ویلو چې راځي به نو ستاسو لپاره خو لوی محسن دی که بل څوک یې منې او که نه یهودو تاسو یې ومنئ نو تاسو بیا د ټولو نه اولنی بنیاد د کفر کېښوده ځکه د مکې مشرکینو به تاسو ته کتل چېره دا اهل کتاب دی پوارې علما دي نو چې تاسو څه کوئ نو دا به د مکې مشرکینو کول نو تاسو سره کفر هغه بنیاد په قرآن باندې کېښوده تاسو کفر وکړه هغوی دا به صحیح نه نو ځکه یو پوارې علما دي نو په دې وجه ته انکار کوي نو هغو هم انکار وکړه نو الله فرمایي مخکې ولا تکونو مکیږئ تاسو اول کافرین به وړومبي کافران په دې باندې ځکه یهود دا اهل کتابو مشرکینو به دیو ته کتل وي مونږ خو انپړ یو نه پوهېږو امیین یو خو چې دیو سکې دا به صحیح نو ځکه دیو د کتاب د دیو سره کتاب دی هغې کې به دار سره وي نو چې په نبي علیه صلات وسلام باندې دیو ایمان نه راوړه دشمني کوله نو د هغو دا خیالو دا به هغه پیغمبر یي نه نو ولا تکونو اول کافر به دا تکونو کې چې کم ضمیر دی دا د جمع ضمیر دا اسم د کان دی او اول کافرین دا خبر دی نبی استاو زین د اشکال راځي چې ولا تکونو کې دا ضمیر خو د جمع دی او دا خبره دا مفرد دی نو دا بیا څنګه کېدی شي چې ضمیر داری اسم یو اول کافرین به مفرد دی دا غیر لپاره خبري نو بیا ترکیب بدی صحیح شي چې دا اوله درې صفت مقدر دی نو اصل عبارت پرې شي چې ولا تکونو اول فریق کافر به تاسو چې کوم دی وړومبی فریق د کافران نه پرې قرآن باندې هغه مه ګرځئ نو اشکال نه واردېږي نهي موږ ویلي څلور نواهي الله بیانوي څه اوامر ذکر شول مخکې نور اوامر هم بیانېږي خو د دې ځای نه وړومبی نهي الله تعالی بیانوي ولا تشتروا ما اخلی تاسو بآیاتی زما پایتونو ثمنا قلیلا قیمت لگ یهود زما پایتونو باندې ثمن قلیل ما اخلی او دا اشتراف دین دا دین چې به د یهودو هغه خرڅه و پیسې به یې پې اخیستې نو دا په یو ډېرو طریقو سره و اولنۍ طریقه خو دا وه چې کفر به یې په آیاتونو باندې کوو او د دې وجې نه به کفر کو چې دا منګه که ایمان راوړو نو نور خلک هم په ایمان راوړي که نور خلکو په ایمان راوړ نو بیا به خلک فیصلې په قرآن کې په نبي علیه صلات وسلام به یې کوي نو دا منګه چې خلکو فیصلې غلطې کو په تورات باندې او پیسې پې الو نو بیا خو هغه په موږ باندې بندېږي نو دا اشتراف دین د دیو یوه دا وه او دویم دا چې د پیغمبر علیه صلات وسلام صفات چې قرآن تورات کې راغلي دا به یې پټول او د دې لپاره به یې پټول که چېرته کې دا صفات موږ پټ نه کړو نو خلک په ایمان راوړي او بیا خو زموږ مشري ځي زموږ سرداري ځي او بیا په ده باندې خلک فیصلې کوي نه موږ چې به د تورات باندې دا غلطې فیصلې کوو نو بیا خو هغه پیسې زموږ لاړې او بله چې کوم دی طریقه د دیو تحریف و په تورات کې تحریف دا به یې کوو دا به هم د دغې حب جاه حب مال په بنیاد باندې کوو خپله مشري د دې محبت او د مال محبت په دې وجه باندې به دیو دا مذکوره کارونه کول ولا تشتروا ما اخلی تاسو بآیاتی زما په آیاتونو ثمنا قلیل قیمت لږ اوس دلته د طالبانو ذهن ته یو سوال راځي چې قانون خو په شرا کې دا دی چې رابا داخلیږي په ثمن باندې نه په مبیعه باندې او دلته کې خو درې عکس کار شوی دی ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا او په کار خدا و چې ولا تشترو آیاتی بثمن قلیل اصل کې داسې په کار ولا تشترو آیاتی
بثمن قلیل تاسو زما آیاتونه په کم قیمت باندې ما اخلئ. نو دلته کې خو عکس شو. نه جواب د دې دا دی چې دا مبالغه فقبح د عمل کې ردیو چې ردیو د عمل دومره قبیح دی پرېږره مبالغې پیدا کولو دپاره چې ګویا دیو د آیاتونو نه سمن جوړ کړی دی. دا با خو په سمن باندې داخلیږي او دلته په آیات باندې داخله شوې ده. نو دا مبالغه ده چې ګوره دیو د آیاتونو نه سمن جوړ کړی او هغه دنیاوي قیمت هغه خپل مقصد ګرځولی دی. هغه خپل مقصد ګرځولی. نو هغه مقصد د دنیا آیاتونه وګرځول او د دنیا هغه قیمت وګرځو او آیاتونه یې د هغې دپاره چې کوم دی نو دا یو قسمه سمن او قیمت وګرځو. نو دا د دې خبرې مبالغې دپاره داسې وشو. ولا تشتروا ما اخلی بآیاتی په آیاتونو زما ثمنا قلیلا قیمت لګه. اوس دا مسله اجرت بالقرآن چېرې دلته کې په قرآن کریم باندې چې یو سړی د قرآن تعلیم ورکوي پرې باندې اجرت اغستل څنګه دي. نو پرې مسله خو تاسو پوه شوئ چې دا یهودو ته الله تعالی خطاب فرمایي چې تاسو زما آیاتونه ګډوډ د تورات کې تحریف مه کوئ، د پیغمبر علیه السلام صفات مه پټوئ، پرې باندې کفر مه کوئ، په دغه طریقې سره پرې باندې ثمن قلیل مه اخلئ. او دا قلیل ورته څه کوي؟ مطلب د دې دا نه چې کثیر پې اخله او قلیل پې ناروا دی. دا قلیل ورته څه کوي چې د دنیا را څومره هم دا قلیل دی. که راغونډه دنیا هم پې څوک درکوي دا بیا هم قلیل دی. ته دومره لوی کار کوي ایمان چې دی نو دا بیلې آخرت ځان له تباه کوې په هغې کې که راغونډه دنیا مې سړی درکړي نو دا بیا هم قلیله ده. د دې مطلب دا چې کثیر اخله او قلیل پې مه اخله. اجرت بالقرآن چې یو سړی قرآن ښیي او په هغې باندې دی پیسې الي نو د دې آیت د هغې سره څه تعلق نشتي. لکه موږ ته پته ولګوي چې دا یهودو ته خطاب دی چې دیو به را پیسې په صفاتو پټولو په کفر د آیاتونو په تحریف د آیاتونو باندې کوو. ولکه یو سړی تعلیم د قرآن ورکوي او پرې باندې پیسې اخلي نو دا یو مستقله مسله ده. او دغه مسله دا ده چې زمونږ په مخکینو کتابونو د فقه کې که تاسو وګورئ امام بني پر رحمت الله علیه زمونږ احناف دیو اجرت بالقرآن یعنی اجرت بالدین دې ته ناجایز وي دا نشي اخیستی او نورو ائمه ورته جایز وي. خو دا د هغې دور خبره وه امام صاحب په زمانه کې یا زمونږ احناف چې کوم متقدمینو د هغو په دور کې چې هغو ته به د قرآن د مدرس د امام وغیره مؤذن د یو تنخواه حکومت ورکوله، وظیفه به حکومت جاری کوله. لکه زمونږ دا سرکاري سکولونه چې دي کالجونه چې دي پرې کې دا سرکاري سکول کې د ماشومان نه پیسې نه الي ځکه پیسې نه الي ځکه سرکار تنخواه ورکوي. نو دلته کې به تنخواه سرکار ورکوله وظیفه به د حکومت نه میلاوېده نو په دې وجه باندې ناجایز و چې بس حکومت تنخواه درکوي نو بیا ضرورت څه پاتې شو نورو ائمه ورته جایز وي او بیا خو دا مسله ختمه شوه. اوس سرکار نه درکوي نو زمونږ احنافو کې هم متاخرین چې کوم دی نو هغو ته جواز فتوا ورکړه چې دا جایز دي. او یوازې اجرت بالقرآن نه بلکې په هغه څه باندې اجرت جایز دي چې په کم کې په دین کې خلل پیدا کیږي. لکه په قرآن په درس باندې هم ته اخیستی شي او دغه شان امامت ته په دې باندې هم اخیستی شي، مؤذن اذان کوي په دې باندې هم اخیستی شي. ځکه که دا مذکوره کارونه بغیر د اجرت نشي او موږ وایو چې په دې باندې اجرت اخیستل ناروا دي او حرام دي نو بیا په دین کې لوی خلل راځي. ځکه بیا د امام کار سره چې ستا دپاره 5 ټیمه دلته کې ناست دی ټوله ورځ دی بهر خپلو بچو له به مزدوري کوي چې مزدوري کوي نو جوماتونه شاړ شو. مدرس دی به بیا بهر دیاړي کوي دی خو ستا سره درس نه کوي بیا ځکه د خپل ضرورتونه د سره تړلي دي دره بچي دي دره کوړمنه د خرچه لګي نو بیا خو دی تاله داسې فری درس ته تیار نه دی نو بیا مدرسې شاړې شوې درس او تدریس ختم نو بیا به دین هغه لوی نقصان به دین ته ورورسي. نو کم سیز کې چې هغه دین ته نقصاني نو په هغې باندې اجرت اخیستل دا بیا جایز دي. ولې کم سیز کې دین ته نقصان لري نو په هغې باندې بیا نشي اخیستی. لکه تاسو تراو کې ختم وکئ بیا به خلک پیسې درکوي نو که ته ختم ونه کړې مه کوه که نه موږ به ځانه لنډې وکړو دغه کې دین ته هېڅ څه نقصان هم چې دی نو دا نه وررسي. یا را خلک طالبان بوځي او کورونه کې په قرآن وایي او بیا وله پیسې ورکوي د هغې په اجرت کې نو دا هم صحیح نه دي.
ځکه که ته کور ته کسان به ونه ځې طالبان هلته ختم ونه کړي دین ته څه قسمه نقصان نه وررسي به هر کیف ګوري به فقهاو د دې دپاره علت ضرورت چې کوم دی نو دا منلی دی نو د شرعي یو مسله دا چې د کم ضرورت د کم علت په بنیاد باندې ثابته شي نو بیا به ګوري چې هغه علت و نو بیا به هم هغه څیز جوازي خو که هغه علت نه نو بیا به جواز نه نو کم ځای چې ضرورت و نو هلته کې بیا جایز که ضرورت نه نو بیا دا ناجایز دي ولا تشتروا ما اخلی تاسو بآیاتی پایتونو زما ثمنا قلیلا قیمت لگ و ایای فتقون او خاص زمان ویریگی ولا تلبسوا الحق دریم نهی ولا تلبسوا الحق او مګډ وډ کوي حق بالباطل د باطل سره حق د باطل سره مګډ وډ کوي وتکتم الحق او مپټوي حق سلورم نهی دا عطف ته په تلبسو باندې نو د الله د لاندې نه راغی اسنی تاسو دا وای چې ولا تلبسوا الحق بالباطل حق د باطل سره مګډ وډ کوي او وتکتم الحق او حق پټوي نه حق مپټوي ها دا عطف په تلبسو باندې نو د الله تحت چې کوم دی نو دا راغی او دغه شانتي فرق په تلبیس حق او کتمان حق کې سره دلته الله دوه خبرې وفرمایلې چې حق ګډ وډ کوئ ما د باطل سره او بل دا چې کتمان د حق مکوئ ولا تکتم الحق حق مه پټوئ نو فرق په تلبیس د حق او په کتمان د حق کې هغه داو چې د یهودو به سړي ته قتل بعضې نه کسان یې دا لږ پوهې په دین باندې او څه دیني کتابونه یې کتلي نو دی پوهې په دې باندې نو چې د یهودو علماو ته پته ولګېده چې یاره دا سړی څه په دین باندې پوه دی نو دیو ته وایي بیا هغه تلبیس په حق کې کوو هغه حق به یې ورته ګډ وډ که داسې داسې غلط تعویل به یې ورته آیت وکړه چې نه د دې مطلب خو داسې نه د دې مطلب خدا دی پیغمبر علیه السلام صفات په هغه څه تورات کې کتلي وو د وی نه د دې مطلب خدا دی هغې کې به داسې تلبیس او شکوک شبهات پې ورته ور واچول چې سړی خو پوه دی ورېږه چې داسې تلبیس وکړم او مازغه وله ګډ وډ کړم اگر کم یو به داسې عامي و نه به پوهېده نو ده به بلکل کتمان وکړو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کم صفات چې کم دی کمې نښې هغه به مکمل طور باندې پټې کړې کتمان د حق پې وکړه نو دلته کې الله تعالی د دوانو نه نهي وفرمایله چې نه به تلبیس کوئ په حق کې او نه به کتمان کوئ او وانتم تعلمون او حال دارې تاسو پوهیږئ تورات ګورئ تاسو په دې باندې تاسو پوهیږئ چې دا څومره لوی جرم دی دا څومره لوی چې کوم دی تاسو هغه جرأت په ګناه باندې کوئ نو تاسو ښه په دې باندې پوهئ د دې نه مخکې الله تعالی دیو ته علاج ښیي د حب جاه او د حب مال دا د خپلې سردارۍ او مشرۍ سره چې کم محبت او دغه شانتې د مال سره کم محبت چې ایمان یې پې ورکوو آخرت یې تباه کوو د آخر زمانې د پیغمبر دشمنۍ ته ودرېدل د الله دشمنۍ ته ودرېدل قرآن سره چې کوم دی دشمني دا صرف او صرف د خپلې مشرۍ او د مال هغه حب او محبت نه مخکې الله تعالی ورته علاج ښیي الله هر ځای کې داسې نه کوي چې ستا به یو کار باندې رد وکړي بلکې الله تعالی د هغسې علاج هم ښولی چې بس دا د دې علاج دی واقیم الصلاة واتو الزکا ورکوو مع الراکعین دې نه مخکې چې کوم دی الله تعالی د هغې دپاره علاجونه ښیي چې ستا حب مال او حب جاه دا د خپلې سردارۍ مشرۍ محبت او دا د مال محبت په ستا د زړه نه څنګه وځي او ته به دا مذکوره دشمنیانې څنګه پرېږدې قرآن ته دین ته به ته څنګه راغب کېږې د هغې دپاره